आयत नंबर 30 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वइज़ क़ाल रब्बुका औकला चिवयल रब्स्ता लिल मलाइकति फरिश्तोता इन्नी जाइलुन बेशका जगर जउन के हम फिल अर्दि पज़मक के खलीफतन यो नाइबो। कालू ओए फरिश्तो अतजालो आया गर्जवे तो फीहा पदे के मन हासुक युफ्सिदु चे फसाद बकवी फीहा पदे के वयस्फिकु दिमाआ औ तो यवी बा विनखपले वनहनु मुंगा नुसब्बिहु तस्बीह बयान हो बेहम्दिका सराद हमदस्ताना वनुकद्दिसु पाकी बयान हो लका तालरा। काला ओए अल्लाह पाक इन्नी आलमो बेशकाज पोए गम्मा पहासो ला तालमून चितासो पिन पोएगे। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ददे आयती करीमना अल्लाह पाक देवबल नेमत जिक्र की आगा नेमत दे पैदाइश द इंसान यानी द हजरत आदम अलैहिस्सलाम। देमख के आयत सर रबत दादे पमख के आयत के मुंग ओए अल्लाह पाक विलिदी हुवल्लज़ी खलक़ लकुम। दुनिया के हर चीज अल्लाह पैदा करे दे। नो पदी आयत के उस अल्लाह पाक द पैदाइश द आदम अलैहिस्सलाम वाक़या जिक्र की और पदी मखकनी आयत के ब्या आखिर के हुए वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। दा अल्लाह पाक पर हर चीज बांधे पोया दे। नो पदी रुको के बा दखपल इल्मियत इजहार की औदरे किस्म नौई द मखलूक बजिक्र की। यौ नौआ द मखलूक खाकी, द्वेमा नारी, द्रेमा नूरी। यौ नौआ द खौरिना अल्लाह पैदा करे लका आदम अलैहिस्सलाम। नो अल्लाह पाक वी चीज पोयम आदम अलैहिस्सलाम तपत नवा का इल्म गैब वर्ता हासिल वी हो खुराक बेन को नो दे जन्नत न बन रावतो। द्वेम शैतान का आगत इल्म वे चे अल्लाह पाक पर माम मरदूद की और द जन्नत न बमी उबासी लिहाजा दाकार बेन को अतम आइंदा के इल्म नो। हर चे पातिशो परिश्ती अगी पखपल इकरार करे ची सुबहानक ला इल्म लना। अल्लाह मुंगता इल्म निश्ता इल्ला मा अल्लमतना मगर कम चे तारा करे दे। नो मालूम दाशवला चिद्रे नौई द मखलूक अल्लाह जिक्र करे आदम अलैहिस्सलाम इल्म गैब वर्ता निश्ता। जिन्नात इल्म गैब वर्ता निश्ता। परिश्ते इल्म गैब वर्ता निश्ता।
نو وهو بكل شيء علیم، الله وی په هر چیز باندې عالم زیم. یا دویم ربط علما ذکر کی چې اعبدوا ربکم، بندگی د رب زکو کې د آدم علیہ السلام زکه مکوي بندگی چې هغه نه نسیان پر راغلی او خطا پیښه وا چې چانه نسیان په چا راځي ا معبود نشي جوړې دی، لہذا بندگی د آدم علیہ السلام مکوي. دویم هر چې پرشتي دي هغه په خپل اقرار کړی دی چې لا علم لنا، د خپل عجز اقرار چې څوک په خپل کې ام معبود نشي جوړې دی، لہذا بندگی د پرشتو مکوي. او هر چې شیطان شو نو ولا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، او تاسو دا ځل دشمن دی نو د دشمن ولی تاسو سکوي بندگی کوي، دا غبم بندگی نه کوي، بندگی به د یو الله پاک کوي. دا ربط و اسقال ربک، او کلا چې ویل ربستا للملائکه پرشتو تا، آدم علیہ السلام تخلیق کی اللہ پرشتو توی انی جاعلن بمانا دا خالقن، بے شکا ز پیدا کون کے ہم فی الارض پس مکہ کے خلیفتن یو نائبو، خلیفتن یو جان نشین. اللہ پاک پرشتو توی زو آدم علیہ السلام پیدا کو. اوس الله پاک د پرشتو نه دا مشوره ولې اغستله؟ الله پاک خو د مشورونه د نقص او د عیب نه پاک ذات ته، مبرا ذات ته. نو دیزه علماء ذکر کړی دي چې دا الله پاک د پرشتو نه مشوره نه اغستا، دی ورته خبر ورکو چې زه آدم علیہ السلام پیدا کو. مثال یو کس بلتی زب سبا مردان تزم، نو دی مشوره نه داغستی ورتوی چې زب سبا لکه نیما، نو دی ورته خبرداری ورکو چې په دې مخ د ځمکې یو بل نوع د مخلوق پیدا کوم آدم علیہ السلام. نو دی ورته بطور خبر ورکړو و اسقال ربک، کله چې وی رب ستا للملائکه پرشتو تا انی جائلون بے شکا گرزون کی ہم پیدا کون کی ہم فی الارض پزمک کے خلیفتن یو نائبو. یادویم علماء ذکر کی چې دا اللہ پاک عظمت شان دا آدم علیہ السلام ذکر کو چې په مخ د ځمکا یو خپل جان نشین پیدا کوم وره وره په مخ د ځمکا آدم علیہ السلام، عظمت د آدم علیہ السلام ته اشاره ده. او یا دریم علماء ذکر کړی دي چې دې کې تعلیم دې امت ته، تعلیم دې امت ته که یو کار کوي نو خیر دې په مشوره کوي. تعلیم دې امت ته یو کار کوي په مشوره کوي. لکه یو سورت اون اللہ پاک سورت الشورا نازل کرے دے. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک بھی وشاورہم فی الامر، مشورہ کوا دے صحابہ سرا پکار کے. اس نبی علیہ السلام ہو کامل انسان، لیکن بیام خپل ملګرو صحابہ سرا دا مشورہ کی. یا دو لویو خلقو او دو اوچتو خلقو یو صفت اللہ ذکر کی سورت شورا کی وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، کار د دې مشوره کول دی په خپل ما بین خپل کې. نو خپل آپس کې مشوره کول دا سنت عمل دی. اوس مشوره په دینی کارونو کې کولې شي، په دنیاوی کارونو کې کولې شي. لکه یو بل حدیث کې راځي ما خابا من استخارا وما ندم من استشارا. ما خاب من استخارا،
نامراد بنی چا چې استخاره وکړه. وما ندم من استشاره، هغه به نادم نه چا چې مشوره وکړه. نو لہذا که یو انسان یو کار دنیاوی شروع کی، کاروبار شروع کی، نو استخاره دی وکي. او استخارم سنت عمل دی، نبی علیہ السلام کړی دی. طریقې دار 2 رکعاته عام بس سړی نفل کی نیت وتړي، منځو کی ورپسې د الله پاک حمد بیان کی، درود شریف وي، او د دې خپل دعا بهشت زیور کې اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ذکر کړیا، او په پښتو کې جنتی کالی چې ورته پای کې دا دعا شته. یو پیر دعا وایي الله نه دعا وکي الله زما په دې کار کې یعنی ما ته راهنمایي وکي. اوس دې د پاره ټیم نشته چې ټیک به ماسخوتن کې هر ټیم کولی شي. خوب ورلم شرط نه دی، او د کېدو کې بیا خوب لیدلم ورله شرط نه دی. بس د زړه میلان ته به وګوري چې کم طرف ته ټیک کو، نو بس دغه ټیک دی. ما خاب من استخاره، نامراد بنی چا چې استخاره وکړه. نو لہذا استخاره لپاره ټیم هم نشتا، هر ټیم کولی شي. او یعنی خوب لیدلم ورله شرط نه دی، ملاستم ورته شرط نه ده. بس د زړه میلان ته وګوري چې کم طرف ته، بس هغه کې بس تا خیر. بیا چې کله مثال یو کس کاروبار د پاره وکړله او هغې کې بیا نه چلېدو، دی وي ما خو استخاره م کړې وه دا چل، نو نه، بس کلک په دې باندې ودرېدل. بیا پس دې کې به الله پاک خیري. علما ذکر کړي مثال یو ماشوم د 10 ورځو کې نزلې والدی او هغه ایسکریم خوري، نو پلار یې ته د لاس نه په زور واخلي، ویم وخي او ورله ترخې دوايانې ورکي. اوس دا ماشوم پړه کې وي چې دی ما سره بد کی، ظلم کی، ما مړ کی، خو لیکن دا پلار چې دنه د ایسکریم اخلي دا در لپاره بهتره ده داسې، او دا ترخې دوايانې چې ورته ورکي دام د ده لپاره بهتره. چې کله لوی شي د سوچ راشي او دا خو زما دپاره دغه بهتره وه، ما چې کم سوچ کو دا غلط کو. انسان چې بیا لږ مخکې لړ شي او دغه وخت کې خو زه پریشان وم، خو لیکن دا زما دپاره بهتره وه. حضرت موسی علیہ السلام یو پیره د الله پاک راز و نیاز لتو، یو کس ور سره لار کې میلاو شو، ورته وی چې کله الله پاک راز و نیاز لځي نو ته خو اسم په نعمتونو کې په خوشحالو کې الله سره براه راست خبرې کې، زه خو د دنیا تش په پریشانو مصیبتونو کې اخته یم. الله پاک نو هلته دعا وکړه چې ما الله پاک د دې مصیبتونو پریشانو نه خلاص کړي. حضرت موسی علیہ السلام چې کله لاړ کوهی تور ته الله پاک راز و نیاز کی، دغه کس هغه خبره ورته یاد شوه، یا الله یو بندر ډیر مصیبتونه او په پریشانو کې دی، خدای خوشحالی پې راولي او سم نعمتونه وله ورکړي. الله پاک حضرت موسی علیہ السلام ته وی لږ ورته ورکم که ډیر نعمتونه، یا الله ستا شان هو ډیر لوی دی، سم ډیر ورله ورکم. حضرت موسی علیہ السلام ته وی ډیر ورله ورکم، یا الله سم ډیر نعمتونه وله ورکم، بس ورمې کوه. حضرت موسی علیہ السلام چې کله واپس راغی او هغه ځای ته د کس تپوس کی حال تپوس یې کومه، ځکه الله دعا قبول کړه چې بس ورکوم له ډېر نعمتونه. بل کس راووتو، یاره پلان کې هغوی مړ شوی دی، مړ شوی دی؟ وی کله مړ شوی دی؟ یاره په دې ټیم لږ مخکې. موسی علیہ السلام اوس وی الله دا څنګه چل دی؟ دا خو عقل کې اوس نه راځي. الله تعالی سم ډېر نعمتونه وله ورکوم او هغه مړ شوی دی. موسی علیہ السلام د الله پاک راز له بیا تللی، یا الله عجیبه کار دی، تا وی سم ډېر نعمتونه وله ورکوم او هغه مړ شوی دی. کم وخت کې چې تا وی ډېر نعمتونه وله ورکوم بعینه په هغه ټیم مړ شوی دی. وی الله پاک ورته وی
کما دل د دې ټولې دنیا د نعمتونو ورکړې وي دا زما په نظر کې د آخرت په مقابله کې د هیڅ نعمت برابر نه دي. تاوی یا الله سم ډیر نعمتونه ول ورکې د دنیا دا ټول نعمتونه د آخرت په مقابله کې د ذرې نعمت برابر هم نه دی. لہذا د دنیا نعمتونه نه ما ځان ته و د آخرت نعمتونه مې ول ورکړل. اوس په ظاهر کې عقل سوي او شاته نو الله پاک بعضی وخت کې زمون په علم فیصله نه کوي، الله پاک په خپل علم فیصله کوي زمون دپاره بهتره. نو ما خواب من استخاره چا چې استخاره وکړله دیبا نامراد نه ما ندم من استشاره، او چا چې مشوره په یو کار کې وکړله نو هغه به پیمانه نه. بل مشوره کول چا سره به مشوره کو؟ مشوره به هغه چا سره کې چې څوک صاحب فن یي. چا د ځمکې مسله راغلی ده او دې ډاکټر پسې لړ شي چیرې جی زمونږ د ځمکې مسله ده او پلان کې دي د سره ده دا به زه څنګه کیس داخلومه. خلک به سوي دې دماغ و ډاکټر له بوځي د دماغ کار نه کوي. اوس که د چا جسمانی د بیمارۍ مسله راله او دې لړ وکیل صاحب پسې چیرې جی زما د ګوټنو کې زه چروج وخورم بیا دې ځای کې دردونه وي اب هم ورته وي ته د دماغ و ډاکټر له لړ شه داسې به ورته وایي. لہذا مشوره چې چانه اخلو هغې کم څیز کې مشوره الو د هغې د ماهر چې په هغې فن کې د هغه نه به مشوره اخلو. او نن سبا دا خبره دې پورې کوم چې لږ سوچ وکړو دې ته. مونږ چې نن ګورو ما خپله اورېدلې دي دلته خو نه بار بلا پلانکي انجینیر صاحب ته ډېر لوی علم حاصل دی. د انجینیر مونږ ته علم د دین حاصلو، د پروفیسر مونږ ته دین یعنی علم د دین حاصلو. هغه صرف د دین په ماحول کې د سره پاتې شوی نه دی او نن سبا مونږ د هغه نه دین زده کو. لہذا دم د ټولو نه کم عقل دی او که نه پروفیسر صاحب نه علم حاصلي، انجینیر صاحب نه علم، انجینیر نه هو د انجینیرۍ تپوس کا. دا نن سبا مظلوم سیس چې هغه دین دی چې د هر چا نه مونږ تپوس کو. د ډاکټر د مسلې تپوس مونږ د وکیل نه ونه کو. هر چې مسله د دین راشي نو هغه مونږ کله د انجینیرانو نه تپوس کو او کله د ډاکټرانو نه کو کله د پروفیسرانو نه کو. نو مشوره چې الو د ماهر فی الفن نه بالو. دویم چې اهلی په دې کې. دریم امانتداري به یې ګورې دا مشوره چې مونږه چانه اخلو دغه چې څوک مشوره ورکي دا به امانت ګڼي. دا نه چې یو کس بل ته مشورې وي بیا په ټول کلي کې ډنډوره کي. دا به راز ساتي، امانت به ساتي. دویم صحیح مشوره به ورکي. صحیح مشوره به ورکي. نو ځکه دلته الله پاک د فرشتو نه چې تپوس کو نو دا تعلیم دی امت ته که کار کوئ نو په مشوره کوئ. د دې وجې نه تبلیغ والا چې په ټوله دنیا کې نن د دنیا یو سرتا بل سرتا هر ملک ته رسیدلی دی په هغې کې یو اهم سنت دا د مشورې دی. ګورې هر کار په مشوره کې چې رایوځی شي څونه پیسې راټولې کو سبب هو هر کار په مشوره کې. نو لہذا مونږ تاسو تم تعلیم دی چې هر کار پس کو په مشوره باندې کو. نو اس قال ربک کله چې وی رب ستا للملائکه فرشتو ته دا فرشتي یو مخلوق دی چې الله پاک د نور نه پیدا کړی دی او څنګه چې په انسان کې روحي داسې په فرشتو کې روح دی. څنګه انسان د خورې نه پیدا لري په دې کې روح دی دغه شان فرشتي الله د نور نه پیدا کړی دی پای کې روح دی. جنات د اور نه پیدا کړی دی پای کې روح دی او انسان د خورې نه پیدا لري پای کې روح دی. نو للملائکه فرشتي دا یو مخلوق الله د نور نه پیدا کړی دی او داسې طاقت ورته الله ورکړی چې دی هر قسمه شکل بدلولی شي. ځکه جبرئیل امین به نبی علیہ السلام ته
کله د صحابي په شکل کې راغی. په بدر کې صحابو لیدلو چې سور پټکې والو په اس باندې ناستو. نو دغه طاقت الله پریانو جناتو تم ورکړی چې دی مختلف شکلونه بدلولی شي. دغه شان فرشتي مختلف شکلونه دا بدلولی شي. او بل الله پاک مختلف کارونو باندې مقرر کړی دي. بعضې فرشتې چې د الله پاک عرش یې نیولې دی، بعضې فرشتې چې د عرش نه چاپیره دي، بعضې فرشتې چې دلته انسانانو باندې مقرر دي کرامن کاتبین لیکل کی، بعضې فرشتې د انسان حفاظت کی، بعضې فرشتې په وریځو باندې، بعضې بارانونو باندې، بعضې رزق باندې، یعنی مختلف ډیوټې الله ورکړي دي. بعضې پکې یسبحون اللیل والنهار لا یفترون، اے سحر و ماښام بس هر ټیم د الله په عبادت کې، لیکن هغې کې کمی نه کوي. نو دا فرشتې د الله پاک یو مخلوق دی. نو دي ته وي انی جاعلون، بېشکه ګرځونکی یم فی الارض په ځمکې خلیفتن یو خلیفه. خلیفه په معنا د حاکم، خلیفه په معنا د تابعدار، خلیفه په معنا د نائب، خلیفه په معنا د جانشین. سورہ سواد کې شته یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داود علیہ السلام بېشکه تعالی رمونگا فیصله کوونکی مقرر کو فی الارض په ځمکه کې. فاحکم بین الناس بالحق، فیصلې کوا په مابین د خلکو کې په حق سره. نو خلیفه په معنا د فیصله کوونکی چې دی به په من د حق او د باطل کې فیصله کوي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کله چې وی رب ستا للملائکة فرشتو ته انی جاعلون، بېشکه زه ګرځونکی یم، بېشکه زه پیدا کوونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفتن یو نائب. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك يا